د ښځو په خاوندانو حقوق دي خو هغه د معروف طریقې مطابق دي هغه شان نه دي کوم چې د خاوندانو دي دغه معروفه طریقه ده هغه کومه ده هغه دا ده چې ټول مخکې خدا ده چې د ښځې د مهر غم به کوي زموږ مسله دا وي چې کله نکاح کېږي نو خلک وایي چېره زه به داسې کار کوم زه به دې زوی له ښه ډېر مهر کومه نو هغه جنۍ کور ورسه کله کله 13 او 40 او 50 تولې کېږي دا بالکل کومې نکاح کې نه کوي خو چې کله بیا د واده ټیم راشي نو بیا به جرګې کوي یاره جي اسره خو ډېر زیات دي او که لږ یې کم کوي راته وایي زه ټیک د 15 تولې وکم کو په ماښام بله جرګه را روانه یاره لږ راته کم کړي نو هغه د 20 تولو نه به خبره 10 تولو ته راشي او د 100 تولو نه به 20 ته راشي او د 10 نه به 3 څلورو ته راشي نه چې نه دا حرام دي کله چې په عقد نکاح کې د نکاح په مجلس کې چې کله د مهر تعین وشو نو په دې کې یو پیسه کمول دا حرام دي دا ګناه ده دا به ورکول غواړي نو اول حق ستاسو به د خاوندانو دا دی چې مهر بله درکوي او ما ته د ډېرو زنانو طرف نه داسې پیغامونه راغلي دي داسې نه چې دلته ما ته راغلي دي خو ډېر زنانه دا شکایتونه موږ ته کوي دې خاوندانو زموږ نه سره اخیستې خرڅ کړي دي ډېر زنانه دا وایي چې کور ګوره د مهر نه پس بیا د زنانه حق په خاوند دا دی چې کور به ولله دا خاوند یې ښځه له جوړوي زموږ دا وي چې کله موږ کور جوړو نو ښځه ته یاره دا سره خرڅ کا بیا به دله جوړ کړم بیا ولله چېرته جوړوي نو خاوندان د ښځو نه مهر والي او په هغې ولې بیا کور جوړ کړي نو د ښځو په خاوند باندې حق دا دی چې مهر به هم خاوند یې ښځې له ورکوي او کوټه به هم دا خاوند یې ښځې له جوړوي دا د خاوند حق دی دا د ښځو ذمهواریانې نه دي لہذا دا کله کله د ښځې د خاوند په دې باندې وران راځي که نه یاره تا ما نه مهر اخیستی دی زما نه دې سره خرڅ کړي دي او بیا ولې نشي کولی په دې وجه باندې د ښځو د خاوند په منځ کې ورانه راځي د دې سره سره د خاوند په د ښځې په خاوندانو باندې حقوق دا دي چې دا خاوند به د دې ښځې احترام کوي د دې عزت به کوي عزت دا به عزت کوي دا به احترام کوي دا به ته قدر په نظر کوي دا به ته غلام نه وي دا چې کور ته راځي نو قدر به له ورکوي دا به ته کنزل نه کوي دا به وهي نو نبي علیه صلات وسلام له یو زنانه راغله زنانه چې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې زما دا خاوند ما ته ډېرې زیاتې کنزلي کوي او وهي مې ډېره زیاته ورانه ما وهي نبي علیه صلات وسلام یې خاوند راوغوښتو ورته یاد ساته ګورئ ټیک ده که ښځه بې ادبه وي نو ته ولله بیا په طریقه باندې وهل ورکولی شي خو 2 خبرې یاد ساته یو دا چې لا تضرب الوجهه د مخ حق دی ورسره نشته دی چې په مخ باندې سپېړه ورکړي لا تضرب الوجهه خاوند به د ښځې مخ نه وهي په سر به ګزار نه ورکوي او نن سبا خو چې څوک په ښځه ورمنډه کوي په سر باندې ګزار کوي نه جنه دا د حیواناتو په شانې چل به نه کوي د ښځې مخ به نه وهي د ښځې په سر باندې به ګزار نه کوي په هډوکي باندې به ګزار نه کوي د دې نه معلومیږي دا چې ځان لیونی کول په اسلام کې نشته چې په ښځه باندې ورمنډه که په ډانګي باندې وهه نه 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 وایي هغه ځای به وهي چې په هغې کې هډوکي نشته دی هغه ځای د هغې وهل راغلي دي او دا وهل څنګه دي کوفه کې ویل چېرته حد لګېدو حد خو پېژنئ که نه حد زنا حد لګېدو چې کله یو غیر شادي شده سړی غیر شادي شده ښځه بدعملي دې وشي الله دې زموږ حفاظت وکړي نو شریعت وایي 100 کوړې ووایي فجلدو کل واحد منهما 100 جلد 100 کوړې او دا 100 کوړې به څنګه وهل کوي دا حد دی حد ګورې بدعملي دې شوې ده وایي دا به داسې چې داسې به کله دا لاس وت کړي نو دا خر به او دا اختر به ښکاره کېږي نو دا به داسې چل کوي داسې ګزار به ورکوي داسې په دې طریقه باندې به حد وهي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په کوفه کې روان دی او چاته حد میلاویږي وایي هغه کم جلاد چې دی وایي هغه په دې لاس کې کوړی او داسې د لاس به اوچت کو روا به یې چه ورته پرې هغه ورته ویل چې ګوره یاد ساته لا ترفع الابتا ترخ به نه اوچتې دا به دقسې دا لاس نیسي دغه طریقه د والو ده چې یو سړی په زنا کې غیر دی د هغې د وهلو طریقه دا ده نو ښځې به موږ داسې په ډانګو باندې وهو بیا دا کور به څنګه جوړېږي نو لا تضرب الوجهه مخ به نه وهي او دویم نمبر دا ولا تقبها کنزل به ورته نه کوې ګوره د کنزلو حق دی ورسره نشته لا تقبها کنزل یې ورته مه کوه نو دا د خاوندانو ته وایي تاسو هم د ښځو له حقوق ورکوئ نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې لا تحجرها الا فی البیت که ته اوس ورانه کوې چېرته ورانه ورسه خامخا راځي ورانې راځي زه به تاسو مخکې د ورانې یو کیسه اوس وکړم بیان به کړمه چې ورانې راشي جوړې به څنګه کوو طلاق ته کله کله نوبت راځي لا تحجرها الا فی البیت دا معنا ده کله د ښځې او خاوند ورانه راشي نو نبي علیه صلات وسلام فرمایي او الله ویلي دي وهجرهن فی المزواج بستره ورسه جدا که یعنی یو ځای ناست هم لاس ته ورسره پرېږده وه
خبرې اترې ورسره محدود کا د ښځې څه چې ورانه راشي کوټه به ورته نه پرېږدي نه به یې د کوټې نه وباسي د کوټې نه ایستل څه حق نشته ځکه چې تا ورله کله نکاح ورسره کولو تا ورته زه ورله سکنا ورکومه دا کوټه د ښځې نه دا د خاوند نه ده دا د ښځې ده د کومه کوټې چې راواده شوې ده دا د ښځې ده دا د خاوند نه ده اوس دې له ورکه سکنا خو په خاوند باندې فرض ده د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها په خپل مینس کې دغه مینس کې واده شوی دی د حضرت علی او د حضرت فاطمه په مینس کې واده شوی دی حضرت فاطمه څوک ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور ده علی څوک دی د رسول الله د ترزوی دی اوسمه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دې واده وکړو واده داسې واده دی نن سبا په جنجونو باندې خبرې کړې واده داو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لور د واده ټیم راغی علی ته علی بچا څنګه چلې واده درې ولیما ډوړې موړې وسغم کې وسره سنشتا ولاښه څه پیسې مې خو ګټه کنه نو حضرت علی سے ویل بس ما ویل مکه کې یو زرګرو مدینه کې مکه کې یو زرګرو و هغه ته او وادیال ته شوی مکه کې شوی دی زرګر ته ویل چې ستا ته خو به دا سره په سبا نه ګرمۍ کنه سبا خو دغه راغلی دی کیسونه دی په زمانہ کې خو ګیس نو ویل چې او مې چې په دې زمانه ځای کې سرګړې دی بدل اورې په مداوه باندې خرڅ کما او دا زمانه واله چې په واده پیسې وګټم نو حضرت علی سے بلاړو سرګړې خرڅ کو د سرګړې څخه پیسې باغې باندې واده وکړو یعنی مختصر شانی او کله چې واده د نبی صلی الله علیه وسلم لور د لاس نونی ولا او دا د نبی علیہ السلام کمره ده دغه مخامخ د حضرت علی کمره ده راي وستله او حضرت علی رضی الله عنه ته وی راشه ده راي وستو او د حضرت فاطمه لاس د حضرت علی په لاس کې خودو وای دا ستا امانت دی او دا سنبال کړه دا واده د دواړو جهانونو سردار دغه د لور واده ده او دغه شان واده ده په داسې طریقه باندې چې لور راوستله او حضرت علی ته حواله کړل وای دا ستا امانت دی او دا والا دا بل زی ملکه الیزابت مړه شو لګنه ملکه برتانیه مړه شو ملکه الیزابت دا چې د حجونو دا ورځ راشي دا بعض مسلمانان چې دا په نوم باندې ځان ته مسلمان وای او د ذهن چې دا سیکولر مایندډ دی د داړو د دین سره مینه نشته دا د حج ورځ چې راشي په دې فیسبوکونو به دا پوسټونه ورکوي یاره د حج دا پیسې که په کلي کې غریب لور کې نو څومره زیات بخی ته په جازونو کې ګرځي نو ته د غریب د خېټې او د معدې غم وکړه او د هغوی کروړه ویسه دا وایي که نه دا د قربانۍ وخت چې راشي دا په قربانۍ پسې بیا لګیا دی په فیسبوکونو باندې او دا دومره څاروي حلالولو ته څه ضرورت دی داسې وکړه چې خیر دی په کلي کې لږ څاروي حلال کوي او دا پیسې غریبانو له ورکوي او کله چې جومات او مدرسه جوړیږي وایي جومات ته د سیمټو بوجۍ موړه د غریب کور که د وړو بوجۍ ویسه نو دا پتا به اعتراض کوي نو ده ته وایي ته هم څه کوه که نه زه به جومات ته مړم او د غریب کره به مړم حج له به هم ځمه او زکات به هم ورکومه قرباني به هم کوم او غریب کره به هم غوښه لېږم داسې ورته ووایه موږ دا اعتراضونه کوو خو نن یو مسلمان په ملکه الیزابت د هغې په دې غیر شرعي رسوماتو باندې چا هم خبره ونه کړله یو غیر مسلم او یو مسلمان ونه کړله چې هغه څو ورځې پرته وه او د هغې چې کم تابوت دی په هغې کې سره ولګول سپینې پکې ولګول او د کروړاونو د اربونو خرچې په هغې باندې وکړې د اربونو خرچې د هغې په قبر باندې او د هغې په رسوماتو باندې د هغې په کټ باندې څو ورځې پرته وه او د ټولې دنیا نه وله دا صدوران او وزیر اعظمان راغلل او د هغوی ټکټونه پسې ځانله یعنې د هغې ملکه الیزابت په دې مرګ باندې هغه بوډۍ چې مړه شوله چې هغه کلم د هغې په مرګ د اربونو د کربونو روپۍ راللې څوک هم په هغې اعتراض نه کوي